بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب سورة رعد آخری رکو دا مخی آیاتونو کې د مخالفینو خنداګانې وي نو د هغې بدله د الله رب العزت د وحدانیت خبره وه د شرک ردو په یو بل انداز باندې الله وی تاسو د چا د الله سره شریکان کړي نو د هغې څه صفتونه خو وایي کم صفت ته په هغې کې د الوهیت یو صفت په هغې کې وښایي څه شته پکې څه دلیل د سره شته په دې باندې که نه په سرسري خبره باندې لګیا ہے نو د آخر لګیا دي د حق خلاف د توحید خلاف لګیا دي خلق د نیغې لارې نه منع کوي دغه خلق چې هغه لګیا دي کوشش کوي د بل د ګمراه کولو نو په خپله ګمراه دي نو چې کله یو سړی په خپله ګمراه شوی دی نو هغه ته بیا څوک لار ښیي الله چې یو سړي باندې د ګمراهۍ ټاپه ولګوله نو بیا څوک هدایت کوونکی ورته نشتی د دې تذکره هم وه چې د دغې خلکو دپاره عذاب د جهنم دی لیکن په دنیا کې هم د دې دپاره عذاب د دنیا هم دی عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرة اشق جنتیانو تذکرہ د متقیانو الله رب العزت دا جنت د متقیانو د پاره تیار کړل متقیان هغه خلق دي چې هغه د شرک نه ځان ساتي د جنت د بازي خوراکونو تذکرہ کوي د بعضی صفتونو تذکرہ کوي چې اوکلها دائم و ظلها داغي خوراک همیشه ده او سوري داغي همیشه وي خوراک همیشه ده دا به کې نه چې دا موسم ده د پلان کې میوه ده او د پلان کې نه ده نه کم میوه چې دا هغه به کالو سر ټول عمر ملاویږي مونږ خو دنیا کې پاتې کیو کالو سر ورته وایو مطلب ټول عمر همیشه د پاره به دغه میوه ملاویږي دا به ختمیږي نه سوره ده نو دا سوره زمونږه د دنیا کې چې مونږ ګورو نو د ورځې د سوري خبره یې د شپې بیا د سوري خبره نه یا د وای د شپې غرمه نشتی سوره ده او د ورځې غرمه فالته دا خبره نشتی حالته کې چې سوره ده همیشه سوره ده یو خو زموږ دنیا سوري دي نو د سوري بل شان دي کشپشوا جو دنیا کې ادام یو قسم سوره ده داغي نور بل طرف ته تللی د هغې هغه سوری دلته راغلی دنیا سوری دلته مونږ باندې راغی شپه شوه دا الله رب العزت یو نظام دی بس چلیږي لیکن د آخرت هغه د جنت هغه نظام بل شان دی
بیا الله رب العزت وی د خلکو ته بیان وکا زسه د پار راغلم زما کار څه دی زه بس کوم د الله بندگی به کوم د الله وحدانیت به بیانوم د الله وحدانیت باندې با کلک ولاړم د الله سره به شریک نه جوړوم او دې مسلې طرف ته سب دعوت ورکوم خلق به تیارو او الله طرف ته ورګرځم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا زمونږ په دور کې چې ګورې نو په دې باندې عمل کوونکي هغه ډېر کم خلق دي الله رب العزت طرف ته دعوت ورکول الله طرف ته ورګرځېدل الله ته رجوع کول ډېر کم خلق دي کو ګورې مليانو کې هم ډېر لږ دي کو ګورې په نیکانو صالحانو کې هم ډېر لږ دي کو ګورې نو په تبلیغیانو کې هم ډېر لږ دي دا به یې خلکو کې مشوره به یې پلان کې تبلیغي دی ولې تبلیغ صرف داو چې ورځ کې دوه تعلیم کوه بس خبر خلاصه ده په هفته کې دوه غشتونه کوه خبر خلاصه ده بیا تا به نور ذمہواری نشتی میاش کې سه روزه لګوا بیا به نور سپین بازه په کال کې یو چله لګوا نو بیا به تا به نور څه نه دا خو یو ترتیب وو چې و دې ترتیب باندې کار کوا عمل کوا از د کوا نو مخې ته چلاوا هر وخت کې دای چې نه هر وخت کې لګیا وي چې مولا ده مولا څه کوي مولا وې زبد هفته کې د جمعې پر باندې تقریر کوم بس بیا بس سپین باز بیا بس سن کوم چاته با یو ټکه خبره یو صحیح خبره هم چاته نه کوم مولوی صاحب دا غنل چې بس د ماسختن بلک سات د پاره درس کوم جو خبر اخلاص صدا سهار به یو حدیث دو بیانو ما بیا خبر اخلاص صدا ثابت اور بزګر زما وای بیس نه دا دعوت مزاج دانه ده دعوت مزاج دا ده چې هر وخت کې دی به لګیا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا نور سیدونو تندې کتلی د صحابو دور ته سړیو ګوري د صحابو میشن ته وګوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میشن ته وګوري نو دلته کې زمونږه په دې دور کې چې کوم خلک کار کوي دعوت ورکوي نو ډېر لږ خلک دي په مولیانو کې علماو کې هم ډېر کم دي په تبلیغیانو کې هم ډېر کم خلک تبلیغیان دي اسی هم په دې کې به تبلیغیان ډېر خلک دي لیکن کم چې د تبلیغ مزاج ده هغه تبلیغ نشته ډېر کم خلک به چتا هغه به چرته فصلو کې نشتی نه پیدا کیږي په زرو کې چته یو دانه پیدا شي چې وخت به لګولې چا به سرور میاشتیم لګولې کال به هم لګولې د چلب هم همیشه هر کال لګي سه روزه په پابندۍ باندې لګي او غشتونه بم کوي تعلیمونه بم کوي شب جمعه له بمزي دراتونو کې جماعتونو سره نصرت بم کوي لیکن مزاج چې کم د دعوت ته اغنشتي ولې زمونږ په دې کې زموږ په دې محله کې په خبره کو په خپل محله کې چې څومره خلک دي د جمعې پر چې راشي د جماعت کې بیا ځای نه وي دا د اسمان نه راکوزيږي دا خلک سار مانځي کې بیا څومره چې کله زمونږ د سحر منځ هغه د جمعې د ورځې په شانتي شو نو په دې باندې پوه شو چې د مولوي صاحب هم کار کوي په دې کې چې کم تبلیغیان دي هغه هم کار کوي چې دې ته نه دي رسېدلي نو نه مولا کار کوي نه تبلیغي کار کوي اسی هغه یو دغه دی یو رواج دی یو کوي نور نه مولا لګیا کار کوي نه تبلیغي کار کوي
کم چې مونږ کار کوو دا کار نه دی ګورئ دا خو هغه که ورته وایې په وړو کې د بولنه خو بیا زیاتي بولنه نه مالګې مناسب هم نه دی دا کم چې دلته یې لګیا دي کم چې ځان تبلیغیانو تبلیغ کار چې کوي نو دا د تبلیغ دا د تبلیغ په کار کې د مالګې مناسب هم نه دی الیه ادعو و الیه مآب الله رب العزت وی قرآن کریم میں در لے گل لے گو تپوسو کے قرآن کریم تا سمرہ ازدہ کر لیں ستا عمر پا کے سمرہ ہوشو نال دی آفت بیا خیر خیریت تے قرآن کریم خو یواجے دا مولا دا پارا خونه دے کرنا دا خود ہر مسلمان دا پارا دے نیچے او سڑے بیا دا تبلیغ دا کار سره میلاو دے نو آغا خو تپوسو که چی دا تا قرآن سره آشنائی کنائی نو دې عمر به لګېدلی ستا څومره کاله وشو وایي زما خو 50 کاله وشي چې تبلیغ د کار سره وابسته یم تا قرآن کریم څومره ویلی وایي ما خو تر اوسه پورې په ناظره باندې هم نه دی ویلی چې تا په ناظره نه ویلی تا یو یو ټکی ویلی تر اوسه پورې په ټکي ټکي باندې یاد کړی ترجمه د هغې تفصیل د هغې معلومات دا به څوک کوي دا به هغه سړی راځي چې هغه نه مولایي نه تبلیغي نه پکې مسلماني بل به راځي چې د کافر به راشي هغه به نوی مسلمان شي به یې وایي کوم چې زاړه مسلمانان دي دا به نه وایي او که نه دا خو کوم چې ناست دي نو دا هم وزګار دي بل څه کار یې نشته راغلي ناست دي چا چې کارونه هغه موږ کړلی تللي کوم چې ناست دي دا وزګار هېڅ کار نشته پوخا خلک وی سبق د وزګارو موږ د خوشو هغه کار دی دا خوشي ناستي خوشي راغلی وزګار دي سکاري نشتی ځکه قرآن ته ناستي څوک چې چا څه کار دی هلته کې دا موبایل چې ورسره یا سپېړه ورسره دې باندې ګوته ګرځي دا هم یو کار دی هلته کې هغه تلته جومات کې خو نه کېږي که نه دا به هلته کې بهر هغه کوي هغه کسب به کوي د چا به یو کاري د چا بل کاري هر یو سړي جدا جدا کاري نو غلی نو د هغه ځان له جدا کاري نو ساز وي چې د هغه به جدا کاري هر یو سړي ځان له کارونه وي ورپسې تذکره الله رب العزت کوي انبیاء علیهم السلام میں لېږلي وو دی وایي جی چلو کم د دې خپل اولاد د دې خپل بیبیانو د دې خپلو ښځو د هغې خو موږ باندې حق دی که نه نو الله وی یاو حق شته ستا د بدن هم په تا باندې حق دی ستا د بیبي ولې زوجک علیک حق ستا د بیبي هم په تا باندې حق دی ستا د اولاد هم په تا باندې حق دی او که حق نشته نو چا نشتی د الله حق نشتی دغه به وایي نو د الله چې کوم حق دی نو هغه به څوک ادا کوي الله رب العزت وی پیغمبران میں لېږلي وو هغې خپل حق ادا کړلی د الله رب العزت د طرف نه چې په حق ښودی شی هغې ادا کړلی که هغه د بیبیانو حق هغې هم ادا کړلی د اولاد حق هغې هم ادا کړلی د نورو خلکو حق هغې هم ادا کړلی خلک لګیا دي مطالبې دي کوي نو کم کار چې د پیغمبر نه دی نه پیغمبر نشي کولی دیوی موږ ته نښه راوړه معجزه راوړه معجزه پیش کا اے معجزه د الله په اختیار کې ده پیغمبر یې راوړي هم د پیغمبر یې هم د الله په حکم راوړي ځان نشي راوړی پیغمبر چې څه کوي ولی بزرګي کرامت والی هغه چې کرامت د هغه د لاسه ښکاره کېږي نو هغه به هم د الله د طرف نه وي د ده پکې څه اختیار نه وي زموږ خلکو په زور باندې ځان له کرامتونه ثابتوي ما چې داسې چلو کو داسې چل مې وکړو اسمان ته وروختمه کله یې په هوا باندې والوتمه په دریاب باندې پورې وتمه نو که په هوا باندې الوتل دا کمالی نو دا ټپسان چې دا غټ بزرګان دي کمال دغه نه دی هوا باندې الوتل کمال نه دی
پسین باندې پوری وتل پسین باندې اتلا کدا کمالی نو دا ډیر سيزونه داسې دي چې دا بته مته دا پکې رواني مہی پکې رواني دا هغه به بیا غټ بزرګانو دغه ته بزرګي نه وي چې سړی په دریا باندې پوری وزي په دریا باندې پوری وزي او لم دقیقی نه ډوبېږي نه دا کمال نه دی دغه سي نور کارونه څومره چې واخلې بعضې کارونه هغه د انسان د چې کله هغه نیک سړی دی د شریعت پابند سړی دی د هغه د لاس ښکاره شي هغې ته کرامت وي او دی به بیا بیانوي نه چې ما جدا سي چلو کو ما جدا سي چلو کو کله به خوب ویني او خوب به لګی بیانوي به ځان به ثابتوي چې او زم څوک یم ښه څه به ورته وایي پیغمبر چې معجزه راوړي نه هغه هم د الله په حکم لکل اجل کتاب د هرې نیټې دپاره یو لیک شوی دی الله رب عزت مقرر کړلی څه چې دي بیا ورپسې تذکره کوي د دې یمحو الله ما یشاء و یثبت الله بعضې څیزونه ورانوي بعضې باقي پاتې کوي احکام ورانوي یو حکم و هغې منسوخ کو بلې راوست مخکې یو حکم و هغې باقي پاتې کو دا نه ګناهونه دي ګناهونه الله معاف کوي بعضې ګناهونه باقي پاتې کوي بعضې ګناهونه الله معاف کړي او بعضې ګناهونه داسې چې هغه توبې ته پرېږدي اصل توبه وباسي معاف به کم توبه نه وباسي دا به پراته وي دارنګه الله رب العزت بعضې ګناهونه معاف کړي نو په دې طریقې باندې ګناهونه معاف کړي او بعضې داسې چې هغه په نیکو باندې بدل کړي وعنده الکتاب الله سره اصل د کتاب دی بعضې وایي دا تقدیر مسله ده یمحو الله ما یشاء و یثبت بعضې خبرې چې دي د تقدیر هغه بدلیږي را بدلیږي بعضې نه بدلیږي بعضې خبرې اټلې هغه بدلیږي را بدلیږي نه او بعضې خبرې داسې دي چې هغه بدلیږي عمر دی دا عمر بدلیږي را بدلیږي نه کم څه چې دی دقه به وي لیکن بعضې کارونه داسې دي که دې طرف باندې تلې هغه ته به رسې او که دې بل ځای باندې تلې هغه ته به رسې وځان یې داخله اخیستې یا په شي کې داخله دې واخیسته ودې وې د میډیکل کې داخله اخیستې ده میډیکل یې و انجینیر شو داسې نه کېږي میډیکل چې وی نو ډاکټر کېږي به انجینری چې وی نو انجینیر کېږي به دا نه چې دې میډیکل کې داخله اخیستې لاړ انجینیر شو تا چې کم څه کړلی د هغې ثمره به تا خو ته میلاویږي دوایي دې وخوړه الله رب العزت په هغې کې اثر واچوي دی به جوړ شي دوایي ونه خوړه مرض به اوږد شي کله کله بل شان هم کېږي نو بعضې وایي یو تقدیر چې دی نو هغه معلق دی او یو تقدیر چې دی نو هغه مبرم دی دوه قسمه خبرې دي په انسان کې کله سړی روان دی ناڅاپه په هغه ځای نه یو ټرن واخلي ښه واپس چې بل طرف ته لاړ شي کېږي که نه او نه یو خلک دی خو روانو په هغه خواته هغه ځای کې هغه ځای ته چې ورسېد هغه ځای کې د خبره بدله شوه یو ټرن یې واغست که نه یمحو الله ما یشاء و یقدر یمحو الله ما یشاء و یثبت بیا تذکره د دې کوي چې دا خلق څومره چې دي عذابونه غواړي کافر نو دی له به عذاب زه ورکم نو داسې وخت کې به ول ورکم چې تا ته به وښیم او یا به تا وفات کم نو بیا به ته نه تا ته بیا پته ونه لګي بعضې خلک لګیا دي نور خبرې کوي اعمال پیش کېږي وایي پیغمبر باندې اعمال پیش کېږي پیغمبر الله خفه کوي نه ګورئ ښه نیکان بزرگان اولیاء کرام الله نه خفه کوي پیغمبر ته چې زما اعمال پیش شي د کله وایي د پیر په ورځ پیش کېږي او کله د جمعرات په ورځ پیش کېږي او کله په دواړو ورځو پیش کېږي لګیا دي خبرې کوي خلک
او چې زما عمل پیغمبر ته پیش شي نو هغه به خوشحالي کې خفه کېږي به زما په عمل کې د سترګو د خوږېدو ځای خو نشتي چې هغه مې سترګې خوږې شي چې دا ډېر ښه کار کړی پیغمبر به خوشحاله شي پیغمبر چې زما عمل ویني خفه کېږي به الله پیغمبر نه خفه کوي الله د دې خبرونه د بعضې خبرو کې بعضې علماو لیکلي وایي دا مړي اوري او که نه اوري نو هغې کې زمونږ تفسیر روح المعانی هغه خبره کړله هغه وایي که مړي اوري که نه خو د دې مشرکانو هغه د سره نه اوري ولې الله رب العزت دغه اولیاء کرامو په باره کې ویلي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چې نه به په دې باندې غمي نه به پې حزني چې دې ته د دغې مشرکانو اواز واورئ خو هغه ولی بزرګ نیک سړی هغه به خفه کېږي الله خفه کوي نه بیا تذکره د دې کوي چې دا خلک ګوري نه دا ځمکه موږ کمو څنګه کمیږي بعضې خلک خو نورې خبرې کوي د شپې تنګېږي او د ورځې عارتېږي څوک لګیا دي څوک سوی څوک سوی خبره بل طرف باندې ده د دې د اطرافونه دا ځمکه تنګېږي په چا په کافرانو یو ځمکه ده دا نن چې دنیا کې څومره خلک دي دا ځمکه خو ټوله تقسیم ده یو وایي دا زما ده بل وایي دغه زما ده بل وایي دا زما ده د ټولو په دنیا کې څومره خلک اوسي هر سړي دا دعوه ده په دغه ځمکه باندې وایي دا زما ده بل وایي دا زما ده نو کله پردی ته وایي دا زما ده دا پردی هغه پته بس قیامت کې لګي دلته نه لګي صحیح ده پته یې دا مې پردی اغستې ده دا خو جدا خبره ده پته به هلته قیامت کې لګي چې تحت سرا پورې دا وزمکې دا ټولې را وویستې شي او د ده په غاړه واچولی شي زه ګرځوی سړی وی په سر کې د ټنګوی د غم جرس ته په سر کې د ګرځوی د غم جرس ته ټنګوی دا په سر کې د ګرځوی اوس دا ځمکه پردی دی اغستې ده یول ویش ځمکه دی اغستې ده یول ویش دا به کته تحت سرا پورې دا به هغې نه راوویستې شي او د ده په غاړه کې واچولی شي ځه خلک به ورته ټول ګوري دا د ځمکې هغه غل دغه دی ښه پردی ځمکې چې غصب کړ وه پردی ځمکې بې رضا اغستې وه بې پیسو یې اغستې وه قبض کړې وه غصب کړې وه بره هلته پته لګي دلته نه لګي دلته خو یې مزې شوې ځمکه راته میلاو شوه دومره کنالونه میلاو شوه دومره مرلې میلاو شوه دومره جریبه میلاو شوه او دومره مې قبضه کړه دومره پکې وه دومره زما وه دومره مې ورسره اونې وه ځه ګرځی بې رستو الله وایي دا ځمکه کمومه هغه یوه طریقه دغه ده چې دا ځمکه باندې خو هر چا دعوه ده نو د چا چې پې دعوه ده دا سړی مسلمان شو چې مسلمان شو نو یو طرف ته دعویدار په ځمکو باندې مسلمانان دي بل طرف ته دعویدار په ځمکو باندې کافر هم دي نو چې کافر مسلمان شو نو د هغه ځمکه هم د مسلمان په حصه کې راغله نو د کافر هغه حصه کمه شوه که نه دومره خو کمه شوه د ده که نور سنی یو کور یو سو یو کنال کور به یا نیم کنال کور به وي لس مرلې کور دی نو دغه لس مرلې خو د هغه نه کمې شوې که نه کافر نه کمې شوې د مسلمان شو نو دا ځمکه هم راله د اسلام په دایره کې راغله الله رب العزت حکم کوونکی دی څوک د الله رب العزت د حکم لرې کوونکی رستو کوونکی نشتی که څوک وایي چې د الله حکم یې رستو کو د الله حکم هغې بند کو الله یې فیصلې ته پرې نه خو نو دغه سړی مسلمان نه بیا چې د بل حکم هغه د الله په حکم باندې مخکې کوي الله فیصله کړی یو سړي د مرګ وی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لاړ نو هغه ته واپس کوی دا دې به نه وژنې د مرګ دغه نه دی هلته ښځه را نقلاریږي بوډۍ
بوډۍ راغله څه قصې خلکو لیکلي الله فیصله کړله یوه او دلته کې دې څه کوي دې د الله حکم رستو کوي چا لیکلي دروغ یې لیکلي وایي چې عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه پسې یو ښځه راغله بوډۍ وې زوی یې مړلی ژوندی کا هغه وی چې مړلی خبره خلاصه شوه هغه وی نه هر څه شي مال زوی پکار دی ما بل څوک شته نه مال زما زوی زه نه ځم دی نه مال زما زوی به دا کې ژوندی کې هغه ونه شوه روان شو په ملک الموت پسې روان شو پسې وی چې ملک الموت یې ورساو چې وی رساو نو ته وی چې دا بوډۍ هغه روح ته راکړه د زوی هغه روح ته راکړه هغه وی نه دا خو چل نه ورکوم هغه ما ته وی رای کنو کنه نو هغه په خوشحالۍ یې راکړه په رضا باندې راکړه کنه نو ښه بنئ چې ونه شو چې حمله کړو هغه ټوله کڅوړې ته واغسته یا کته را گزار کړه دغه کړو څوک لګیا دی په خبرونو کې ژوند کیږي او څوک په تختو باندې ژوند کیږي او څوک په کارټونو کې ژوند کیږي دا ټول را کته را گزار کړو هر یو روح پر خپل دغه ته لاړ بدن ته ملک الموت لاړ الله ته شکایت کو یا الله هغه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بارګه چې هغه را پس راغله او هغه نه روحونو کسوړې ټول واغستا نن چې ما څومره کار کړو هغه ټول رانه واغستو ناول یې سړی ون بیا سوکو بیا پلان کېو آی چپ 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 دا سمو هغه بارګه کسوي زما خدای ته به خطر ده دا خبرې کوي جوسره داسې خبرې کوي نه مسلمانی دا قصې دي څوک یو کې لګیا دی څوک بل کې لګیا دی څوک په یو کفر کې اخته دی څوک په بل کې لګیا دي خلک چل ول کوي مکرونه کوي او د دې مکرونو اختیارات د الله دي ښا الله سره اختیارات دي الله به د دې جواب کوي الله به د دې بدله ور کوي او پته به ولګي هر یو نفس ته چې د سکړلی داغه بدله به ته میلاویږي کافران خلق لګیا دي پیغمبر ته وای ته پیغمبر نه ته د الله تعالی را لګلې شوی نه الله وتوا کفا بالله شهیدا بیني و بینکم زما او تاسو ومنځ کې الله گواه دی ومن عنده علم الكتاب او د چا سره چې علم د کتاب دی هغه په دې خبره ما پوهیږي چې څوک پیغمبر دی او څوک نه دی څوک دا الله نیک سړی دی نیک بنده دی ولی دی بزرگ دی او څوک نه دی دا پیژنګلو د پاره علم پکار دی الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي خبره پاتې شوه زه ان شاء الله سبب یې ووایو الله دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي